قل لو وعد الله الحسنى الله تعالی فرمای ټول صحابو سره زما د جنت وعده ده ته به سره ګوتې راوباسي عفا الله عنهم الله فرمای زما د پیغمبر صحابو نه څومره غلطي شوی د ټول ما معاف کړی دي ټول ما معاف کړی دي بیا زما په خېټه کې بدل شي چې دای ولې کړی دا الله وای ما معاف کړل مجرم چې سړی جرم وکړي خدا الله مجرم دی کنه الله فرمای ما معاف کړ چې الله معاف کړل زه څوک یم چې ویم داسې کړي تاریخ یاد ساتئ د صحابه محبت بړه کې واچوئ د صحابه قدر پړه کې واچوئ کم سړی چې په سوشل میډیا یا په عامه زندګۍ کې تاسو د هر صحابي نه بدزن کوي دا د دین دشمن دی په خبرو کې مرازی ګورئ ما سره په دې کلی کې ډېرو خلکو باسونه کړي دي د چا په سر باندې د صحابو په سر باندې قسم دی چې باسونه کړي دي په دې جمعات کې ما سره یو کس راغلی دی باس را سره کړی دی په موبایل باندې کړی دی په دې کلی کې موجود دی تاسو به پیژنئ خو زه نه وایم ولې د داسې خلکو نه متاثره شو چې هغه د صحابو دشمنان دي نوجوانانو ته وایم ګورئ دا چې څومره تاسو له د صحابو خلاف خبرې پیش کوي کنه او حدیث درته ووایي دا دروغ وایي ګورئ دا دروغ وي اکثر ما حواله کتلی دي دا دروغ وي هغه حواله په غزه کې موجود نه وي بخاری شریف کې راغلي دي فلانی فلانی دا دروغ وي دا دروغ وي دتمن کوشش دا کوي چې صحیح کی چرته داسې شک او شبهه رااله د خپل علاقې عالم سره کې نه ما ترازی زه یو کمزور سره ان شاء الله تاسو تسلی وکوم تاسو له خیمه هغه روایت هغه حدیث بدر ته خیمه چې کوم حدیث باندې داخله سره په دغه زمانہ کې د صحابو غلطیان بیانای کنا دا د عبد الله ابن سبا بچی دی وسوي یاره صحابه خو ډېر لوی خلک دي فلانی ذکر دا غلطی شوی دا د عبد الله ابن سبا بچی دی دا چا بچی دی د عبد الله ابن سبا بچی دی دا هغه ګونګټ دی ګونګټ چې په پورا باغ کې ګلان پری دی په ګندګۍ باندې کینی او ګندګي کوړه روانه دي دا هغه ښه ګونګټ دی پورا باغ د ګلان نډک د ظالم دا ګلان درته نخکاری د خولي خولي شنه شنه ونی نخکاری د خولي میوه نخکاری او تراله په ګندګۍ دا د عبد الله ابن سبا بچی چې د صحابه سره تا ته وي زه مسلمان ما صحابي منما حضرت معاویه صحابي منما او فلانی غلطي کړې ده حضرت عثمان صحابي منما او فلانی غلطي کړې ده دا پوه شه چې دا د يهودي بچی دی دا به مسلمانانو کې د صحابو نفرت خوري لګیا دې سړی نه مزان بچ کې بس که خپل ایمان بچ کې دې نزان بچ کا بل قاعده یاد ساته صحابي چې کلم ګوره د صحابو شان چې ګوره په قران کې ګوره د صحابو شان چې ګوره د رسول الله عليه السلام په حدیثو کې ګوره تاریخ کې د صحابو شان مو ګوره چې کم تاریخ د صحابي خلاف لیکل دي مونږ هغه تاریخ نه منو مونږ هغه تاریخ نه بالکل برات کو انکار کو چې کم تاریخ د صحابي خلاف لیکي کم تاریخ د صحابه مخالفت کوي مونږ هغه تاریخ نه منو مونږ قران منو چې کله صحابه بارکه د مکه کافرانو د مدینه يهوديانو صحابه ته ویلي چې دا بیوقوف خلق دی معاذ الله قرآن را نازل کړو چې پیغمبره ای زما صحابه ای زما پیغمبره تاسو جواب مو ورکوي صحابه په الله ګران دي د دې جواب به الله ورکوي واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء دی منافقان ویلي وي دی بیوقوفانو په شانت ایمان وروړو الله فرمای الا مسلمانان ووري هم السفهاء دغه بیوقوفان دي کم خلق چې زما صحابو ته بیوقوفي دا بیوقوفان دي زما صحابه نو الله رب العزت باندې ګران دي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله الله فی اصحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي د الله نه زما صحابه مبارک او یریږي د الله نه زما صحابه مبارک او یریږي زمانه پس زما صحابه ته بدرت نو وي کچرته زما یو صحابي یو موټه غنم یو موټه غله د الله په نوم باندې ورکی او تاسو د وحد د غر برابر سزر او سپین زر ورکی
زما د صحابي برابر نشي کېدی. د هغې اخلاص ته زمونږ اخلاص نه رسي، د هغې کردار ته زمونږ کردار نه رسي، د هغې مقام ته زمونږ مقام نه رسي، او د هغې ایمان ته زمونږ ایمان نه رسي.